अस्सलामुअलैकुम मलगुरु बंगलादेश په لومبني ټیسټ کې پاکستان ته په 104 رنزونو باندې یو غټ شکست ورکو د پاکستان بیټینګ او بالینګ په دې ټیسټ میچ کې کمپلیټلی ناکامه کمپلیټلی فلاپ د پاکستان میډل آرډر سلمان علي آغا محمد رضوان سعود شکیل کمپلیټلی ناکامه چونکه دا میچ نن پاکستان ته ګټل پکارو 268 رنزونه پاکستان ته چیس کول پکارو 268 په سیکنډ اننګز کې او 75 اورونو چې تقریبا 3 پوینټ سمثینګ رنز پر اور سره پاکستان دا میچ ګټل شو خو نه جی پاکستان په 168 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شو په سیکنډ اننګز کې مکمل سکور کارت لزو په هغه باندې ډیټیل سره خبره کو د پاکستان ټیم باندې ډیټیل سره خبره کو چې ولې د پاکستان د زړه کلاړیان لکه کپتان شان مسعود سعود شکیل محمد رضوان سلمان علي آغا دا سلور کلاړیان د پاکستان د ټیم دا وخت سلور اهم ستنې دي او چې دوی په یو داسې اهم میچ کې او په یو آسان وکټ باندې ناکامه کیږي نو دا د پاکستان د ټیم ترقی نه بلکې تنزلي طرف ته اشاره ده خو که بیا هم د پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان منیجمنت دا کلاړیان ځان سره برقرار ساتي نو بیا مشکل ده چې د پاکستان ټیم ترقی وکړي لکه بنگلاديش نه یو ګټلې میچ پاکستان بایلو سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاری لومبني بیټینګ کې بنگلاديش 413 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شو پاکستان ورپسې په 386 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شو تقریبا 27 رنزونه دلته لیډ چې کوم دی د بنگلاديش لوبډلې ته ملو شو بنگلاديش بل میچ کې بل اننګز کې په سیکنډ اننګز کې په 240 رنز باندې نه کلاړیان آوټ او اننګز ډیکلیئر کو ایوي چې پاکستان ته موږ بیټینګ ورکو چې زیات ورونه موږ ملو شو چې د پاکستان بیټینګ پکې کولیپس کو یعنی دلته بنگلاديش ډېر غټه بهادری خولې ده او پرون د پاکستان کپتان سلمان علي آغا سټیټمنټ ورکړو سعود شکیل نه سلمان علي آغا ویلو کچره بنگلاديش موږ 270 پورې ټارګټ راکی نو هغه بیا موږ چیز کولې شو نو هغه 270 رنزونه هم د چیز نکل هغه 270 رنزونه هم د چیز نکل او د پاکستان په سیکنډ اننګز کې 163 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی جی د سیکنډ اننګز نه بعد شروعات کو زکه د فرست اننګ سکور کارت الریډي تاسو سره ما شیر کړو سیکنډ اننګز کې بنگلاديش 240 کړي دي چې 240 کې ورسره مومنل 56 رنزونه کړي دي نجم الحسین شانټو کپتان سیب 87 رنزونه کړي دي لویل شي کیپټن اننګز په فرست اننګز کې د سکور کړو په سیکنډ اننګز کې مشفق الرحیم 22 لټنډاس 11 مهدی حسن میراث 24 نور پکې داسې غټ سکور چانه دی کړي پاکستان سره بالینګ کې شاهین افریدي 16 اوور کې صرف 2 وکټ ایشتلې دي 54 رنز ورکړي دي عباس 14 اوور کې 35 یو وکټ ایشتلې ده حسن علي 18 اوور کې 52 رنزونه 3 وکټ ایشتلې دي نعمان علي 18 اوور کې 76 رنزونه ورکړي دي او 3 وکټ ایشتلې دي بیا ورپسې د پاکستان سیکنډ اننګز تاسو ګورئ نو په 163 رنزونو باندې د پاکستان ټوټل ټیم آوټ شوی دی چې اذان اویس 15 امام الحق 2 امام لو ګوررو عبدالله فضل پکې هائی سکور کړی 66 خشان مسعود 2 سلمان علي آغا 26 سعود شکیل 15 رضوان 15 نعمان علي 4 حسن علي 1 شاهین 0 او محمد عباس 5 رنزونه خبالنګ په سیکنډ اننګز کې بنگلاديش سره ناهدران او کو چې 15 وکټ یې غشتلې دي په 10 اورونو کې 40 رنز ورکړي دي او 15 وکټ یې ترلاسه کړي دي تسکین 10 اور 40 2 وکټ مهدی حسن میراث 17 اور 47 یو وکټ عبادت حسین 2 اور 9 وکټ یومنا او تاج الاسلام 22 رنز ورکړي دي او 2 وکټ یې شتلې دي په 14 اورونو کې نو ویل پلیډ بنگلاديش د 2 میچونو ټیسټ سیریز کې لومبنه ټیسټ میچ د پاکستان نه په 104 رنزونو باندې وګټلو او ښه پرفارمنس وذ د بیټ اینڈ ایون وذ د بال اینڈ وی ایون د کپتان چې کومې فیصلې وي هغه هم خوي لکه دلته په سیکنډ اننګز کې بنگلاديش کپتان دا بهادری خو لچ نه کې لړیان یوټو او اننګز ډیکلیئر کوله سم وکټ هم دغه نه کا خو دیږي کې بهادری دا او خوله چې یعنی دا 268 رنزونه ټارګټ چې کوم موږ پاکستان ته ورکو نو دام پاکستان نشي چیس کوله او هغه کې هم د بنگلاديش ټیم کامیاب شو چې د پاکستان ټیم په سیکنډ اننګز کې په 163 رنزونو باندې ټوټل آوټ کو نو دا مکمل سکور کارو د ویډیو کتلو زیاته مننه